بل نه و خلکو یې څه غلطي دې وکړه په دې لار رالی ولې وی د مصر دا بادشاہ دی او دا بادشاہ خو ډېر ظالم او جابر دی دا خو بادشاہ خو اوس درنه دا ښځه اخلي او یوازې دا ښځه اخیستل نه ځکه ښځه چې اخلي خو خاوند وجني بیا تا به هم مړ کړي او ښځه به هم درنه واخلي یا الله اوس څه وکړم ښځې ته یې وې داسې کار دی یو خبره به کوو دا الله نه به یو سوال کوو دعا به کوو الله ته به زاري کوو یو خدا شوه او بل دا دی چې دې بادشاه ته ته ور مخامخ شې نو ته به دا مهرباني کوې چې نن په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل څوک مسلمان نشته یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې ما او تا دواړه مسلمانان یو بل څوک مسلمان په مخ د ځمکه نشته او مسلمان د مسلمان روري او مسلمان ښځه د مسلمان سړي خوري نو ما او تا مسلمانان یو ته د مسلمانۍ رور او خور یو ما او تا نو که چرته دا بادشاہ درنه تپوس وکړي چې دا ابراهیم ستا څه دی نو ته ورته ووایه چې دا زما رور دی ګوره دروغ خبره هم نه ده ټیک ته زه د خاوند یم په اعتبار دا زوجیت او نسب کې خو ما او تا د یو بل نه لري او ته مې ښځه د خاوند یم حقیقتا خو چې لرې نسب ته ګورې او یا د مسلمانۍ حالت ته ګورې نو مسلمانان ټول خپل منځ کې رونه خویندې دي نو دغه له راوله چې دروغ کې را نه شو همدقسې حدیث کې تصریح ده وی ته چې دا مې رور دی نو باقي به د الله نه سوال کوو که ته چې دا مې خاوند دی نو بیا ګورې دا ظالم دی دا خاوند وجني دی جیل کې واچو څه دی دا مې خور ده دیني خور ده نو دی بوته او جیل کې واچو او حضرت ساره رضی الله عنها ډېره خوبصورت ده خشته ښځه ده اجمل نساء العرب په عربو ښځو کې دې نه بهترینه خشتک بله څوک نه وه دی بوتله بادشاه ده د بادشاه نوم سنان او سنا او دا سامی د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې او د مصر بادشاه ته به فرعون وي دا فرعون د مصر د یو خاص بادشاه نوم نو د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون او د مصر بادشاه د هغه نوم ولید ابن مصعب فرعون د هغې یو لقب هر یو ته به فرعون وي نو دغه وخت کې چې د مصر بادشاه کوم فرعون و د هغه نوم سنانو او د نوح علیه السلام د سام زوی په اولاد کې راته چې څنګه حضرت ساره رضی الله عنها ورو رسوله او دوی په یو خاص کوټه کې داخل شو رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام ته هغه منظر داسې ښکاره کړ لکه د شیشې نه بار چې یو انسان یو بل انسان ته ګوري داسې رب العالمین دا د دی خو نظر بند دی جیل کې پروت دی او هغه جیل ورته الله داسې کړ چې دا په کومه کوټه کې لرې بادشاه په خپل محل کې حضرت ساره رضی الله عنها ځان نه بوتلې ده خو داسې ورته ښکاري لکه سړی چې یو شیش محل کې پروت دی او د شیشې نه بار ورته کوم شی ښکاري ولې الله دا ساره اوس بچ کوي د هغه بادشاه د چال نه نو که سبا دا بیبي ورته ووایي چې نه دا الله بچ کړم بیا به د پړه کې یو وهم بی لکه به یو سوچي چې دا بیبي جوړ ما ته رښتیا نه وي نو پرې چې دا منظر په خپلو سترګو وویني حضرت ساره رضی الله عنها فرمایي چې بادشاه سنگ ما ته راغی بدبخته بادشاه او کله ما ته لاس را نږدې کو ما وی یا الله زه خو ستا باندې زما ایمان دی او ستا د پیغمبر بیبي ما الله دا خو زما غټه بېعزتي ده او دا ستا د هغه پیغمبر بېعزتي ده چې پروردګار پرون دې اور کې بچ کړی دی دا هغه پیغمبر بېعزتي ده رب العالمین یا الله ما خو د دې ظالم کافر د دې سکیم نه بچ کړی خو چې دا دعا مې څنګه وکړله د ما ته لاس راوړه پروردګار په دې لاسونو په دې خپو شل کړه پرېوته خو چې پوه شو پرېوته نو هغه پوه شو او دا خو څوک نیکه ښځه معلومېږي څوک ولیه ده نیک بنیادم معلومېږي یاره بس صاحب معافي غواړم بیبي ما معاف کړه بس ما ونه پېژندې ته څوک یې زما دغسې خاوند دی د الله پیغمبر بس ما معاف کړه جي معافي غواړم او چې ما الله جوړ کړي سم درته نه وایم او عزت سره دې رخصتوم او د پیغمبر بیبي ده پیغمبر څنګه خدا ترس دی په مخلوق باندې رحم راځي دین په مخلوق رحم راغی یا الله که زما په ګناه دا بادشاه نیولي الله زه ورته عفو کوم ته ورته عفو کو ته بچ کا سړی ټیک شو چې پاسېده هغه لکې بیا راغل چې دا جوړ اسې په ما څه چل شوی لکې خو هغه شیطاني وسوسه او چال پروت دی که نه
بیا دې پسې په غلط نیت را پاسېد چې را پاسېد دی بیا د الله نه سوال وکړ یا الله یا پروردګاره ګورې زه د هغه پیغمبر بیبي مچ اور کې دې بچ کړی دی او الله که دې بدبخته زما بېعزتي وکړه پروردګاره دا زما د هغه پیغمبر بېعزتي ده الله پتا ایمان مې راوړی دی او په مخ د ځمکه ګورې موږ صرف 3 مسلمانان یو الله زما حفاظت وکړي بیا چې د قص کو بیا پریوته په لاسونو خو بیا فالجو وو پریوت لاس شل په پېښلې شو بیا وته معافي شروع کړه بیبي ما نه غلطي شو بس بیا باندې کوم دې دلته مې معاف کا اندل مې توبه ما ونه پیژندې ما باندې خواهشات او غلبه وکړه بیبي معاف مې کا بیا د پیغمبر بیبي دا بالکل دې معاف کوم غلطه ده پاسه دې معاف کوم زما معاف کړ پروردګار که زما په ګناه دي نیولې ته معاف کو الله دې معاف کو بیا ټیک شو بیا پیغا وسوسه واغه خواهش اګندې په دې ذهن کې پروتو دا مو خلک بار بار توبه وباسو کنه هغه شیطان او هغه نفس او خواهش بیا په دې کې پروت بیا خواهش او ګندې په دې کې پروت چې جوړ شو بیا ورپسې ور روان شو هغه بیا د الله نه سوال وکړ دی بیا په لاس پوښل شو په ځمکه دې نه مضبوط درځي خوړو دیوال اثر لار یو ډکه وکړ باس بیبي دا مې دریم ځل دی بیا بدن دعا نه کوم باس پر یو خپل تلاسونه एकदम د خدای لپاره اخوا که په دې تلاسه زما خپل راوړل د پیغمبر بیبي اس خلاص مال راوړل ما معافي غواړم لاس می کار نه کوي رپی خدای خاطر وکا معاف مې کوي خبیا مې معاف کړې پروردګار ما معاف کړې معاف کا پاسه جوړ شو ته جوړ شو باس بیبي تاسو کې زه معافي غواړم سره کته تا باندې نه ګورم امنه زه پېښم تاسو کې د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر بیبي ما ابراهیم څوک دی ابراهیم د عراق د بابل ښار اوسېدونکی دی د آزر زوی دی او د نوح علیه السلام په اولاد کې دی او موږ سره داسې واقعات شو داسې ټوله قصه ورته وکړه او بیا هغه بادشاه د عراق زما خاوند په اور کې واچو الله د اور نه بچ کړ اول نه اخره پورې قصه ورته وکړه د پیغمبر بیبي منو بس خدای لپاره ما پرېږدوې نه پرېښودلو خو دې خود دی بالکل دې پرېږدم خو زه ستا نه متاثر شوم ته ډېره نیکه ښځې ته ډېره ولیې ډېره پرهېزګاره او ستا معلومیږي دا چې الله د باندې ډېر زیات مهربانه دی بیبي تاسو خو زما نسب خپل وخته لکه دیم د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې اسامی النسل تاسو خو زما نسبن خپل وخته خاوند دې کم ځای دی خاوند جی تا جیل کې چولې دی فورا یې حکم وکړ خاوند ورته پرېږدی دیم پرېښوده او خپل لور حضرت هاجره رضی الله عنها د خدمت لپاره ورته وقف کړه دا زما لور دا ځان سره واله بخاري کې حدیث دی دا ځان سره واله او دا د خدمت لپاره ما تعالی درکړه ستا خدمت به ستا د خاوند خدمت به کوي نسبن دا بادشاه تاریخ لیکي د ابراهیم علیه السلام په نسب کې شریک و اب پوه شو چې دا خو جلیل القدر پیغمبر دی ټول واقعات یې واورېدل د نمرود او دا ټول او په خپلو سترګو یې رسولېدل خوشحاله د حضرت ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام لراله ورته وایي زه خو الله د هغه ظالم کافر بادشاه د هغه مکر نه بچ کړم او مال خو خدمت لدا جنې راکړه چې دا بس تاسو د خاوند خدمت کوي او زما په دې بادشاه کې چې کم ځای تاسو اوسېږئ تاسو ته اجازت دی سم په کاري د خزانې نه تاسو له در کوم ستاسو به پوره مونږ عزت کوو حضرت ابراهیم علیه السلام او ګورې زما د قسمي خاونده هسې نه په ما بدګمانه نه شي ګورې ما له الله بالکل د هغه بادشاه نه امن را کړی دی زه خدای محفوظ ساتلی ابراهیم علیه السلام ورته وی بیبي ښځې هېڅ فکر مه کوه ستاسو ټول منظر ما ته رب العالمین په دغه سترګو ښودلی دی ما لیدي دی قسم مه خوره ما هر څه لیدي دي هغه هاجره رضی الله عنها ځان سره روانه کړه دلته نه اوسېږو ابراهیم علیه السلام ته وایي دلته نه اوسېږو نه دلته نه اوسېږو موږ دې کلي نه لږ مخکې بل ښار دی دلته ځو شام ته ځو بیت المقدس ته ځو ما ته الله چې کوم ځای ښوولی دی یاره سړیه زما خو بچي نشته او ستام بچی نشتا نو کدی خوخی دا بادشاہ لور دا خدمت ته راکړی دا ته په نکاح نه کم ابراهیم علیه السلام ډیره ښه ده او ما هغه هاجرې رضی الله عنها باندې ابراهیم علیه السلام نکاح وتړلی شو الله ته سوال کی رب هب لی من الصالحین یا الله مال یو صالح پاک بچی راکې پاک بچی الله وی زما ول دعا قبول کړه دی رال دغه ځای یو بل کلی باندې را تیر شو
بلا ګړي دي ورسره چیلې دي ورسره بلاره ځان لا انتظام کړی دی الله ولا دا مهرباني هم کړی دا یو وادي السبع یو کلی الته کې دمکوله چلته دمکوله خلک ورپسې را پاسېدل بلا چیلې دي ګړي دي زموږ ټول پښتونه خوړل ازمونږ بیران اخلاص کړی ځکه کار دی چې د بل خواځه حضرت ابراهیم علیه السلام ډیره خزه ساري ته چې زو مونږ سمودي د پاري سارو بلار چې داخله دی ګړو چیلې سړی نو چې کوم ځای کې غیاګانی وي او بارانی الته صدمه کوي د چې سوته چلال پروردگار په خلکو قات راوسته ګوره ماره ته وختي و چې د پیغمبر وجود په یوه ځای کې د الله رحمتي قحط تراغ کویانو کې اوبو چشوي چینو کې اوبو چشوي قوم چې کم مشهور راغي وي دا هم څه غلطي وکړه دا کم بابا چې مونږ کې اوسېده دا ډېر د برکت خاوندو معلومیږي دا چې زمونږ دا غیا او زمونږ د اوبه د هغه د برکت و شعرا پیدا کې واپس راونه نو پسې منډه والی په لارې راونه بابا مزه ته دلته مونږ سره اوسېږه ته چې وی زمونږ مالونه مو ډېر او زمونږ اوبم ډېرې او په مونږ بارانونه کېدل غیاګان هم ډېرې او چې تو وته هغه څه ختم شو وینا بس زه نو سره وته یم د تاسو سره مستقله سم نو اوسېدم خو سمو د پس بدن واتم او دا یو چیلې والے یو ګډه دی ولا ورکل پیدا ځان سره وساته الله به خپل برکت در باندې را برابر کړي هغه ګډه چیلې هغه قوم لورکړه رب العالمین د ابراهیم علیه السلام د هغه ګډه چیلې د برکت نبی په هغه برکتونه راوستل